على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د احسان الله سے په درس کې موږ ته دریو خبرو پته ولګېده، یو د طلاق او یو د رضاعت او طلاق سره یو نکاح شو والدات. سیرت یو ډیر عجیبه وسیع نظام دی چې په هغې کې تا ته د زندګۍ هره پهلو ښوولې ده. لکه مثلا موږ په نکاح کې سیرت منو، زموږ اکثر نکاحونه ټیک دي، خو موږ په طلاقو کې نه منو. سیرت بیا نه فالو کوو. و یاره ما له قار راغلی نا سړي ما د قاره 3 طلاق به در کړو، نه بل ورته وی چې طلاق هم څوک لکه بې قاره ورکوي. طلاق خو وایي دی ته چې سړی قارېدلی، وایي زه پوه شوی یم. نو ته پوه شوی نه یې که نه، دا خو د دې سړی. یا دا چې مونږ نکاح خو ټیک ته، خو لکه کم از کم میراث په حواله باندې مونږ د سیرت منلو ته تیار نه یو. او اسماعیل صاحب ورځ یو خبره کوله، نو هغه لږ ذهن ته اغسته. وایي په کومو موضوعاتو چې زموږ علماو ډېر زور ورکړی دی، نو هغه زموږ په ذهن کې ناست دي، لکه مونځو. نو چې یو سړی مونځ نه کوي نو موږ ته بد ښکاري، او هغه ته هم ځان بد ښکاري. او د مانځه نه علاوه یو بل خبره چې هغه د یتیم خیال ساتل، نو دا د یتیم دا خبره دومره خوره ده چې کوم سړی د یتیم سره زیاتې کوي یا د یتیم حق نه ورکوي، نو هغه موږ ته بد ښکاري. چې کوم سړی د یتیم سره ډېر ښه کوي، نو هغه موږ ته ښه ښکاري. خو په دې حواله باندې د میراث په حواله زموږ کمزورتیا دومره ډېره ده چې لکه ډېر ښکلی ښکلی خلق دی، نو هغه وایي زه یې وله نه ورکوم. ولې وایي زه ځان ته پلانې سورب کم، نومونه یې وله ایښي. نو هغه ته څوک بد ځکه نه وایي چې د هغې خلاف دومره کوشش او تبلیغ نه دی شوی، تلقین ډیر نه دی شوی. یا معاملات وی پلانې وی خدای پاک د خیر وکړي، نو یاره وی ډېر ښه ښکلی تهجد ګزار دی، یو خاصې تسبیح د لاس نه لرې کوي، خو بس دکانداري ده. په هغې کې د هغه من چې دی هغه 9 دړی دی. وایي زه خدای دې ورته معافي وکړي. نو دا معاملاتو کره کېدل نه، دا یو دومره عیب نشي ګڼل لکه سره چې مونځ قضا کول عیب ګڼل شي. نو دغه رنګې د سیرت هغه پهلو لکه جدید دور ته به حیران شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت چې دی هغه د نورو شخصیاتو نه په دې مختلف دی چې دا همه جهت دی، هغه یک جهت دی. لکه پوخا هټلر تیر شوی دی، جو بعد نه دغه به ظالم به وال ټکول به ډېر کړي. نو مخکې نه حاتم طایی تیر شوی دی، جو ډوډۍ به ډېره ورکړي. نو مخکې کارل مارکس تیر شوی دی، نو هغه به دغه دپاره څه غریب دپاره د کمیونزم څه سوچ راپناو کړی. د عقل په لحاظ سره سقرات او افلاطون تیر شوي دي، چې څه عقلي خبرې به یې کړي. سکندر اعظم تیر شوی دی، جو هغه به فتح ډېرې کړي. خو دا یو پهلو کوی شته نو بلی نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ تمامي پهلو کور کړي دی، د هیچا نه دي کور کړي. لکه اوس مثال په طور باندې هغه حکومت او هغه حکمران او هغه نظام د سړي خوښي چې هغه روډ ارتی. موږ وایو که نه چې لکه روډونه ارتي، نو چې یو سړی وایي یاره وایي دا روډ پلن شو، وایي که خیري مزه یې وکړه. نو بل ورته وایي یاره وایي د قرض پیسې دي. خو به هر حال د روډ پلنېدل چې دي دا زما ستا ذهن دپاره زموږ دپاره یو ښه کار دی. نو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته وګورې، سیرت ته وګورې، نو حضرت دا خبره هم نه ده پرېښې. وایي کله چې تاسو لارې جوړوئ که نه لارې پرېږدئ، نو تاسو پلنې لارې پرېږدئ. ګوره سیرت تا ته تاسو پلنې لارې پرېږدئ. بیا د هغې دغه ښیي، وایي آپ اتنے
वसी रास्ता छोड़ दे कि जिसमें से 2 जानवर लदे हुए जानवर बआसानी आमने सामने गुजर सके. نو 2 जानवर په وخت لکه اوښ کا نو چې په اوښ باندې بار پروتي نو حضور وایي چې تاسو لاس لارې ارته کوي نو کو ته وایي چې را کاکا دا ګټ ته کټ کا امینت ته کومه ناغه وی نه زیته نه کټ کوم نو دلته بابا دې هغه نه کټ کوي ته نه بابا چې دې خولي ګیره ده بابا سره تسبیح دي بابا تهجد هم کوي خو بابا دا ګټه نه لر کوي ځکه دغه په ذهن کې دا تا نه ده کېنولې چې دا د پیغمبر سنت دي ته چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده او د غیر په طریقو کې ناکامي ده. دا زه خپله خبره تا ته نه کومه دا د انجینیرنگ خبره یوازې نه ده دا د پیغمبر خبره چې تم اپنے راستوں کو کشادہ کرو ٹھیک شو ته اپنے راستوں کو کشادہ کرو او بیا تا ته دا وایي چې کله ته راسته کشاده کې نو د هغې ته لیمټ هم ښیي لکه په دې زمانه کې ته وایي چېرې د 2 کورونو په منځ کې چې ته کملار پرېږدې چې 2 سوزکي پکې اوړي راوړي نو دا ستا دپاره سیرت تا ته په جدید دور کې تا ته چې کوم شي ضرورت و هغه د سیرت نه تا ته پوره کېږي خو ستا په ذهن کې هم نه ده ناسته او تا ته چا ویلي هم نه دي او ته د هغې باندې عمل ته تیار نه یې نو هلته کې یو مدرسه جوړېده نو ډېر زیات ما په خیال 40 کروڑ 50 کروڑ روپۍ پې لګېدې نو هغه انجینر صاحب ما ته خبره کوله وی چې هغه جومات کې دوره 500 کسان داسې ایټ ا ټایم چې راځي یا 1000 کسان دوره موږ برابرو خو وی هلته کې یو بابا دی یا یو ابۍ ده او په قرآن هغه خپل کوارټر نه ورکوي یو وړوکی غوندې کورې دی او یا په دې منځ کې دی نو وی دې غاړې ته هم تکار وشو دې غاړې ته هم وشو خو د منځ دا چې دی ای په زور یې ته څوک اخیستی نه شي هغه وایي چې نه زه نه ورکوم نو دې ته وایي چې لکه دا سړی نیک دی خو دې د دې نه دی خبر چې دا هم یوه نیکي ده چې زه لکه لار ارته کم وایي ګوره په موجوده دور کې چې کمې خبرې پکار دي هغه خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کړي دي دا چې کم خلق پې پوهېږي لکه اقبال چې و رحمت الله علیه نه هغه هو پیرا مسولینی د یورپ یو سکالر و د هغه په مخ کې ویره زموږ پیغمبر ویلي چې تاسو آبادي د شهرونو آبادي بړاوېدو ته مه پرېږدئ کله چې د یو شهر آبادي زیاته شي نو بیا بل شهر جوړ کړئ یو کله چې غټ شي 500 الفاظ یې ویلي دي نو د دې موي مسولینی ټوپ کو وی چې د آبادۍ د صحیح طریقې دغه دپاره د اصلاح دپاره د منصوبه بندۍ دپاره دې نه بهترین عمل بل نشته دا څومره پخوانی خبره ده چې ستا لکه هغه د ډیری ده دې خوا د چینه ده نو دا شدي ده تاسو داسې اوږدوی مه چې وایي لکه کراچۍ والا اکثر وایي که نه کراچۍ دومره خوره شوې ده چې کچرې پھینکنے کی جگہ نہیں ہے خلق هلته وایي او وروها پر کچھ پته نہیں چلتا نو ګندګي ډېره شوې ده ځکه چې رسول الله سلم ته ته چل خولی چې یو سیټي چې ده هغه سیټي ته چې دا کمپلیټ شوه دلته نوره سیټي بړاوېده بند کا او هلته که بله سیټي جوړه کا بیا چې دا کم خلق جوړې که نه سوسایټیز جوړې لکه زموږ حیات آبادو او دا دغه دی په مري کې دي او په اسلام آباد کې دي ځای په ځای دا سوسایټۍ دي نو دا سوسایټۍ چې جوړېږي نو په هغې کې چې ته ګورې که نه نو هلته کې به ته په هر ځای کې حیات آباد مثال والی نو په کې دننه صحیح مارکیټ یا دا پېټرول پمپونه چې دي نو په دې کې دننه ټوک شاپ ورته وایي نو هم پکې ټوک شاپي نو هم پکې دغه ټیرونو د پنچرو منچرو لګولو انتظامي هم پکې جوماتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خبره کړې وه چې کله مدینې سیټ کېده نو په مدینه کې ړومبی کار هغه څه کړی اول جومات جوړ کړی خپل کور یې ځان له وروسته جوړ کړی جومات یې مخکې جوړ کړی او د جومات نه پسې بازار جوړ کو بازار ته څه مارکیټ وایي که نه نو بیا یې څه وایي هذا سوقنا دا زمونږ بازار دی نو بیا بل ټکی ډېر مزیدار ویلی دا تنګوی ما تاسو وګورئ د خلکو د خپل ټول سامانونه بار په دې فوټپات ایښي نو په فوټپات باندې دا ټول حاجیان ویښي نو هغه نه خبر چې رسول الله وایي دا خو تا تنګ کو که نه نو کم چې د بازار مخې ته کم مخې د دوکان هغې ته د بوجۍ راایستلي نو اکثر په هغې کې بیا لار نه نو خلق په هغې په فوټپات چې دا ټول د دوکاندارانو قبضه کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده وی ته خبر نه یې که نه وی حضرت د بازار په باره کې ویلي چې دا بازار دی دا به تنګوی نه یوه خبره دویمه خبره دا کړې وه چې دې بازار ته به څیزونه راوباسئ نو څه وی الجالب مرزوق
تاسو چې خپله سپلایي کوئ دی بازار ته نو لکه غنم ستا کره دي نه راوباسه نو جوار د کره دي نه هغه راوباسه نو هغه بل سړی به هغه نور څیزونه راوباسي نو می به راوباسي نو هر چا ته به څیزونه میلاویږي نو وایي چې هلکه غنم ارزان دي یا جوار په دې ورځو کې ارزان دي نو هغه یخې دي نو چې ګران دي نو راوبه باسي نو دې ته څه وایي ذخیره اندوزی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په واقع سویلو المحتکر ملعون څوک چې دا ګران نرخ ته ږدي بازار ته نه راوباسي دا لعنتي دی نو دې مطلب شو چې د نن سبا غټه مسله څه شی دی وایي ذخیره اندوزي ده نو ذخیره لکه پټرول ما ګران راوړي وو اوس ارزان شو نو لکه زه نه زه هم نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الجالب مرزوق دا پټرول راوباسه نو خدای پاک به درله ډېر شی درکړي نو چې کومو خلقو ویلي چې به جوار پرون ګران شي و جو ما ګران خرڅول جو نن ارزان شو زه به ارزان خرڅوم نو چې دی ارزان خرڅې راوړي مې ګران دي ولې راکومه ځکه چې په سیرت کې دا دي چې الجالب مرزوق که زه دغه کومه چې ګران شي نو بیا به یې راوباسمه نو والمحتکر ملعون نو وایي نن سبا د موجوده دنیا د ټولو نه غټه مسله سره ذخیره اندوزي ده نو وایي پېټرول یې ذخیره کړو وروسته یې راویستل غنم یې ذخیره کړو نو اوس یې راویستل اوس دلته څه شی پنجاب نه چې راځي غنم دی چې وړه جو غنم شو که نه او چې د عنایت الله سري چې په غوسه دې ته وایي که نه چې هلته په 3000 دی هلته په 2000 دی هلته په 2000 دی یا پار څه چې دی نو دلته کې ګران دي نو وایي هغې پنجاب خپل دغه بند کړل نو دې تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کو تاسو خپلې مسلې حل کول غواړئ نو د سیرت تقاضا دا ده چې په جدید دور کې چې کوم کار ته کې نو هلته به څه کې هلته کې به ته بازار ته به څیزونه راوباسې نو تاله به خدای رزق درکړي ته ولې لیونی شوی او بیا ورته څه وایي چې ګوره په دې مارکیټ کې تاسو ټیکس مه لګوئ حضرت دا ویلو نو دا نه وایي ډیوټي فری شاپسو نن سبا چې کم دغه دی که نه کم تصور دی چې ډیوټي فری شاپ چې څومره ته ټیکسونه زیات کې دومره به د بازار کې د دوکاندارانو دلچسپي ختم شي او بیا به هلته کې د دوکاندارانو د بازار حسن به ختم شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته ویلو چې تاسو داسې وکئ چې تاسو ډیوټي فری شاپس جوړ کئ او بیا د بازار دپاره بله خبره کړې وه چې د بازار یو نګران هم پکار دی نو وایي چې حضرت عمر صاحب ته وی چې ته به دغه بازار نګراني کې د مدینې د بازار او د بل یو صحابیو هغه ته دغه بازار د مکې بازار حواله کړی چې د دې به ته نګراني کې نو نګران یې مو نو بازار به صفا ساتئ بازار به تنګوئ نه بازار ته به سامان راوباسئ او بل دا وایي چې غالبا داسې المجالب الی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله زمونږ بازار ته چې څوک راځي او هغه دلته کې سودا مودا خرڅي او اخلي دا د جهاد برابر دی هغه خلقو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مارکیټ جوړ کړو دا وایي چې د مسجد نبوي ته مخامخ جوړ کړو نو هغه مارکیټ چې هغه جوړ کړو دومره تیز وچلېدو چې د یهودیانو دی خوا بل مارکیټ و هغه فیل شو نو هغې راغلل نو د دې هغه دغه یې ارتاو کړل چې کوم دې څه سفرونه مفرونه جوړ کړي بیا حضرت ورته وایي چې داسې په کولاو ځای کې کوئ دې ته د دې نه پته لګي چې ستا د موجوده دور مسایل چې دي د هغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ستا دپاره ډېرې زیاتې خبرې وي یو بله خبره ده چې ته کله دغه کې یو ځای ته ځې نو د هغې خلقو په آپس کې تعلق دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبی کار څه کړی مواخات چې دا بستاروري دا بستاروري دی وایي چې تقریبا په دغه مواخاتو په سیستم کې لکه 186 تقریبا 200 مهاجرینو چې هغې له دغو سره ورورولي جوړه کړه نو دا د سیرت یو بله تقاضا دا ده چې ته په موجوده دور کې چېرته یې نو چې ته د عزیزولۍ هغه سیستم جوړ کړې خلک وایي که نه زموږ د پلاني سره عزیزولي ده د دې سره عزیزولي ده ځکه دا د مواخاته د ریرولۍ یو تصور هغه ورکړی چې په دې وخت کې هغه ستا په کار راځي یو بله ډېره خبره ده خبره چې د سیرت نه موږ ته پته لګي هغه دا چې ته ان ریټن ستا سره یي چې دلته څومره خلق اوسي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظو اکتبو من تلفظ بالاسلام چې څوک چا چې کلمه ویلي د هغې لیست جوړ کړئ مونږ وایو که نه لکه دلته څومره آبادي ده په چینه کې څومره کسان دي په ریګا کې څومره کسان دي په دې سواړی کې به څومره کسان دي وایي چې جماعت سره ډاټا شته ستاسو پکې څومره ملګري دي دا ټول دا یو ضروري عمل دی چې ستا سره د لیسټ وي تا دې لیکلي چې د دې ځای څومره آبادي ده او په دې کې څومره خلق دی او بیا بلې وایي چې کله کله سړی که نه کور تاله پکار دی نو کور به چې ته جوړې نو یو خدا چې د 2 کورونو په منځ کې لار به کولاوي نو بیا تا ته دا ویلي من سعادت المرء الدار الوسيع والمركب الهني
یو سړی چې دی که نه که سړی خوش قسمتی نو هلو به خوش قسمتی چې ښه ارتکوري ښه ښکلې سورلی یې ورسره نو چې کله ستا سره کو فرض کړه ستا ګاډي وس کېږي نو ته به پردو ګاډو پورې نښتې د هغې نه ښه دا سیرت تا ته وایي چې د هغې سره به دغه وه دا اوښ په یا به اسو او یا به قچر او دغه خرو او ستا سره چې دی نو اوس په یا به سایکلي یا موټر سایکلي یا به موټري نو که ستا سره فرض که ګاډی مي او ستا دغی د کور دې ارتي نو دا د دې خبرې نښه ده چې ته خوش قسمتی او دا د هغې یو نښه. یو بله خبره پکې به چې یو صحابي دی خالد خالد ابن ولید دی رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي یاره جي دا ما واړه ډېر دي او دا کور خو راباندې تنګ دی. موږ اکثر وایو که نه نو حضرت ورته چل ښیي او هغه هم زما ستا لپاره ډېره زیاته خبره ده ارفع البناء فی السماء پاسه پې بل چت جوړ کا دا پاسه بل چت جوړول چې دي که نه دا هم په تا ته په سیرت تا ته ښیي په موجوده دور کې چې کله که ته په دغه باندې په اکموډیشن باندې قابو مومې که نه وایي هلکان له ودونه کول غواړي نو وایي ځای نشته نو ته ورته د پاسه پې چت جوړ که که نه هغه ته څه وی ارفع البناء فی السماء او بل به څه واسأل الله سعه د خدای سره رابطه ساته او د خدای نه د وسعتو او د فراخۍ دعا غواړه دا تا ته چل ونه خو په دې ځای کې راته ګوره بل طرف ته تاسو ته ویلو چې ستاسو موجوده مسایل و زموږ چې دا کوم مسایل دي یو پکې دا سیلابونه چې راځي په دې کې یو دا دی چې جنګلات ختم شو کله چې جنګلات ختم شي نو د هغې سره بارانونه کم و زیات نو هغې سره ټمپریچر های شو چې ټمپریچر های شو دې ته ګلوبل وارمنګ وایي نو ګلوبل وارمنګ د وجې نه ګلیشیرز دي زموږ پاکستاني ګلیشیرز پکې شمار دي نو هغه چونکې ټمپریچر زیات شو نو ګلیشیر به اوس اوبه کېږي نو چې اوبه شي نو د هغې نه به سیلاب راځي دا سیلاب دومره په زور په فیوچر کې په مستقبل کې مو چې خطره ده کوم علاقې کې چې ګلیشیرز دي هغه به ویلی شي د وخت نه مخکې او زیات به ویلی شي ځکه ټمپریچر زیات شو وایي چې په دې 13 کلونو کې پاکستان کې په فروری کې او په جون کې یو شان ټمپریچر و او د دې یو وجه چې ده هغه جنګلات کې کمی ده کومو ځایونو کې چې جنګلات وي دا جنګلات چې دي که نه دا د ملک پیپړې دي دې ته لنګز وایي دی اکسیجن تا ته پرووایډ کوي نو چې گئے نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سویلو په سیرت کې سری تاسو چې د جنگ په وخت کې په کم ملک فتح کوي نو د هغې ونې مه کټ کوئ ګوره دا د ونو حفاظت هغه تا ته پوهه کوي چې ستا دا اوس کومه مسله ده د جنګلاتو د وجې نه د هغې لپاره تا ته ویلو چې تاسو کله په یو ځای ته لاړ شئ نو هلته ونې مه کټ کوئ نو چې کله ستا جنګلاتي نو د موجوده دور تقاضا چې ته پوره کې اته ونه راپرېدې ونې ختمې ځنګل ختمې نو تا ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ویلو چې کوم علاقه فتح کې دا به نه کټ کړي دا خو ته ډېر زیاتی کې اکو فرض که د ونو د کټ کولو په ځای باندې د ونو د لویولو دغه وشي نو هغه به بیا ستا ملک و قوم ته به کم موجوده دور کې چې کوم مسایل دي پای به تا ته قابو موندل اسان شي. بل ځای راته څه ویلي وایي چې خلک د څه نه تنګ دی وایي یاره هغه یو سړی وی یاره خوب نه راځي ما ولې وی شور دی ویم چې چېرته مې کډه وړی نو ما چېرته به کډه وړې ستاسو کور کوم ځای دا کور چې ما معلوم کړو نو مخامخ ورته ډېر 2-3 کارخانې وي دا ماربلو والا نه خو ډز ډوز ټوله ورځ لګیا نو هغه ته ما یې لکه په دې علاقه کې بونیر کې خو ما ته داسې ځای نه ښکاري چې هلته به کارخانه نه وي چې چېرته ځای نو د کارخانې کومو خلکو چې کارخانو په خوا کې کور دی نو هغې ډېر په بد حالي نو هغې دغه ته یوې زنانه ته ما یاره تاسو خو د تګ نه هغې وی ګوله داسې مزه کوي وی چې کله بجلي لاړه شي نو موږ راویښ شو چې کارخانې ودرېږي که نه موږ د شور سره داسې عادت شوي یو نو موږ بیا راځی شو نو د انډسټریل ایریا ریزیډینشل ایریا په دې کې به فاصله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حضرت عمر سے په یو کس راغی هغه بټۍ په کلي کې دننه په لکه په سیټي کې دننه بټۍ جوړه کړې وه وایي خدای دې خوار نه کړه داسې کې دا بټۍ چې ده دا لرې اوسه بار ته په دې نه به آبادي نه متاثره کې نو تا ته رسیرت نه بله دا هم پته ولګېده چې تا چې انډسټریل ایریا کومه د صنعتي علاقه چې ده هغه پکار ده چې د رهایشي علاقې نه لري نو که ته وایي چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده نو بیا به دې طرف ته هم ځې بیا چې ته ګورې که نه یو پکې مونږ ووایو که نه یو ځای چې آبادي نو پکار چې لارې یارتي نو بل چې آبادي نو که ستاسو سره ځای نه نو چت پې وي د پاسه جوړ کا دا هم ستا مسله حل کوي نو بیا تا ته وایي چې مارکیټ پکار دی
وایي چې هغه علاقه ترقي نه کوي په کوم ځای کې چې مارکیټ نه د حیات آباد والا وغیره چېرته چې څومره آبادۍ وي که نه هلته کې یو مارکیټ وي نه که هغه مارکیټ ستا ډیولپ وي خلک ورته سامان راوړي ته ترې سودا اخلې نو هغه ځای به ترقي کوي نو د څنګه چې مارکیټ شو د مارکیټ نه علاوه یو بل شی پکې چې خلک ورته چکر ته وځي دې ته څه وایي زنده باد پارک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې په خوا کې یو پارک جوړ کړی او د هغې الفاظ داسې دغه محی النقیع لفظ دی که نه محی النقیع دا د هغې نوم او حضرت به کله کله په خپل هغې ته تو د ریفریشمنټ دپاره نو مطلب چې سیرت تا ته دا چلوم ښیي چې کو فرض که ته یو ځای کې آبادي نو هلته کې یو پارک جوړول یو ګارډن جوړول او هلته چکر ته تلل او د هغې نه اکسیجن اخیستل او لکه زړه خوشحالول دا هم تا ته ښیي نو دې وجې نه تا ته دا ټول سیسټمونه وښول نو بیا ته څه وی په ته چې کله کې نو تا له پکار دی که نه چې ته ایکسرسایز کې نو ایکسرسایز تاسو په خیال څه وخت به ډېر ښیي سهار د مانځه نه پس به ښیي که نه نو حضرت پابندي ولګوله چې د سهار د مانځه نه پس د اشراقه پورې به څه نه کېږي اوده کېږئ به نه او ویلې که نه وي دا سړی سپېرئ چې ډېر سهار د مانځه نه پس اوده شي نو ګوره تا ته یې چل قولی د سهار د مانځه نه پس به نه اوده کېږئ او که بیا د سهار واک نه شي کولی نو د مازدیګر دپاره ښه ټایم دی د مازدیګر د مانځه نه او د پسه د ماښام د مانځه نه مخکې به هم نه اوده کېږئ نو په اوده کېدو باندې پابندي ولګوله ولې دی تا له مارنینګ واک او ایونینګ واک چې دی دی تا له انکریج کو د هغې لپاره یو دغه سړی اریان شي دی ثواب تی وایي چې کم سړي د سهار د مانځه نه پس ځان په ذکر اذکار کې مشغول کو او د اشراقه پورې ځان مشغول وساتو بس دا مختلفې طریقې دي چې یا ته تلاوت پکې یا به صورت یاسین وای یا به تسبیح وایې خو چې په څه طریقه ته کولی شي چې کله د اشراق وشي اشراق به وشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا لکه د بنو اسماعیل 3 غلامان چې آزاد کې ما خیال یو کس چې څوک وتښتې 1 کروڑ نه خو به کمې نه غواړي که نه نو چې لا د بنو اسماعیلي نو لکه د 3 کروڑو روپو نه زیات قیمتي کار ته وکړو دومره انکریج کوي چې د دې په ځای له دې چې ته ودی د هغې په ځای پکار ده چې ته په حرکت کې او ایکټیو نو هغه به تا ته سیرت تا ته دغه درکوي چې ستا صحت په هم د هغې سره بیا ښیي او بیا بله خبره دا وه چې ستا هر ځای چې پکار ده چې هغه پاکي صفایي نو د مسجد د صفایۍ دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه ساتلې وه او هغه زنانه چې وه هغې به د مسجد صفایي کوله بیا غالبا هغه وفات شو او حضرت نو خبر او دی جنازه کړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو ما ته ولې نه وې زه به درغلی نو مطلب دا دی چې ستا جومات چې دی صفا پکار دی او د صفایۍ دپاره کو فرض که یو کس نو چې هغه د هغې د ذمواري اخلي او هغه کار کوي او بیا بله خبره پکې دا وه چې پکار دا ده چې کوم ځای کې ستاسو آبادي چې هلته کې مهمان خانه می نو خلق راځي که نه ګیسټ هاوس نو په هغې کې هغه خلق سټې کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه کور سرکاري مهمانخانه ګرځولې وه او په هغې کې به میلمانه راتللو او هلته پاتې کېدل د حضرت په سیرت کې یو دام دی چې میلمنو له به یې دغه ورکاو څه نه څه تحفه ورکوله چې واپس بتلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی چې اجیز الوفود کما کنت اجیزهم میلمانه چې راشي که نه نو څه نه څه ګفټ وله ورکوی لکه آخري وصیت کې دا نو دا پکې ولکه څنګه چې ما به ورکول نو یو پیره ډېر کسان نغلي او په سوونو کسانو حضرت عمر صاحب ته یې وی چې دې له څه ورکه نو هغه دا خو ډېر شی دي لکه 200 که 400 کسانو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورکوله نو هغه ورته وی چې دا خو ډېر شی دي نو وی چې د پلاني په کور کې د کجوري کومه ونه ده که نه نو د هغې نه ورله جو حضرت هغه وی چې ما ورته وکتل ما چې دا خو ډېر شی دی او دا خو لږه ونه ده نو حضرت ما ته وی چې نه ته د هغې نه وله کجوري دغه که نو بس وی تیلی مې راواغستی اندر پای مې ولګوله او لکه وی ما لګیومه او چې څومره کسانو له مثلا 200 تیلی تیارول دي 200 تیلی مې تیارې کړي او هغه کجوري چې وی نه په ونه کې هغې م روې څومره چې د هغې د ما د شو کولو نه مخکې وي نو دا هم تا ته سیرت ښیي دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغلی و نو په هغې وخت کې حالات څه ښه نه هم خراب اوس هم خراب دي مونږ وایو که نه حالات خراب دي هغې ته هم رکاوټ و ما ته هم رکاوټ دی
نو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه کته وزر تحریک کار کوما ازه د اقامت دین کار کوما نو لکه هغه کړو نو هغه وخت کې حالات خنو او اوسم حالات خنه دي خو کته هغه حالات ته وګوره وسنو ته وګوره نو داته کم خراب دي دغه په مقابله کې حوصله بنه ویل لکه اوس چل دی اوس لومبه خبره ده چې ته په پاکستان کې په پاکستان کې د دنیا بدترین قانون ترانسجنډر چې د دینه د شرم خبره بل نشته په ټول اسلامی ملکونو کې واحد ملک ته چې دلته قانون منظور شوی دی قومي اسمبلی په اتفاق سره پاس کړی دی او په هغې قومي اسمبلی کې علما دي او هغسې علما دي چې هغه د دیوبند پکا علما ځان ته وایي یا هغه پې پوه شوي دي هر څه چې دي خو غلطي خو شوې ده که نه او بیا یو عالم الفاظ ما اورېدلی دي هغه الفاظ دا ویلی دي چې دا بالکل دروغ دي او دا نه دي شوي دا سوال نه پیدا کیږي چې ہمارے ہوتے ہوئے دا کار وشي نو الته شیخ رشید وزیر داخله دی په دغه ورځو کې نو شیخ رشید نه چا تپوس وکړو چې دا قانون منظور شوی دی هغه ویل دی د منظورۍ نه پس په پاکستان کې 30,000 کسانو لږ الکانو نه جنۍ شوي دي د جنیکو نه الکان شوي دي په پاکستان کې په ریکارډ نو بیا وی چې جنکۍ الکان ډیر جنکۍ شوي دي نارینه او یو کس پکې زموږ یو ملګری هغه خبره وکړه چې د قائد اعظم یونیورسټۍ کې پروفیسر و د ځان نه عایشه ملک نوم یې دی او هلک ته خو ځان یې جنۍ کړی دی چې اوس دا ټرانسجنډر کیس په عدالت کې نو په هغه دومره سخت چې خامخا ورځي هغې له او دا ستا د پاټو کسانو لکه فرحت الله بابر نوید قمر او دا شیرین مزاری دی په دې خوشحاله دي نه دې نقصان بسی د دې غټ نقصان بدای چې یو هلک دی او هغه پلیت خوی دی د هغه په ذهن کې پلیتي ده نو هغه څوک ښځو ته نږدې نه پرېږدي نه به ځان ښځه کي نو چې ځان ښځه کي نو چې هر ډګر په هسپتال کې زه داخلوم نو د ښځو په واټ کې به عملي که خو به ښځه یي که نه او هغه چې کله مونږ په پېټرول پمپ باندې ګاډی ودرو نو هلته یې مخامخ څه لیکلي هغه لیټرینونو ته نو د هغه نایک به هغې ته ځي که زه ورته سوال نه ما ته به وایي چې زه خو ښځه یم نو د دې وجې نه که په بس کې سیټونه د ښځو ځان لري د نارینهو ځان دا به د ښځو سره ناستي او هغه خو همدقه غوښته ده خدای نه نو دا داسې یو پلیتي ده چې دا په بھارت کې وایي چې په انډیا کې هم نشته په برطانیه کې هم نشته لکه پاکستان کې چې شوی او په دې کې واحد یو تن دی چې د هغه نه مشتاق نوم دی الله دې پرې رحمتونه نازل کړي او یو کس دی په صحابیانو کې اوریا مقبول جان چې هغه غریب د دې دپاره د تېرو 2 کالونو نه پس دغه کې ګرځي په عدالتونو کې څوک خبره څوک مني نه او بل طرف ته دا نعیمه کشور یو زنانه ده د دې جمعیت علما ګروپ باقي ټول خلق په دې کې سره زمانه دا ټول مجرمان دي نو حالات خراب شو که نه خو دا حالات چې اوس خراب دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم حالات وه چې ستا په ذهن کې کله چې هغه راغی نو د نکاح چې کومې طریقې وې هلته هغه یو خو دا وه چې یو سړی دی یو زنانه ده د په منځ کې نکاح وشو دا یو پاکیزه تعلق جوړ شو د دې نه پس په خدای پاک دی له بچي ورکړي د دې تعلق نه مخکې دی ښځه د پردي سړي و اوس ښځه خاوند شو د ښځې خاوند کېدو نه پس چې الله بچي ورکړي نو دی به بیا مور پلار شي او کله چې بچي ډیر شي نو بیا به خویندې ورونه شي نو دا 3 ډایمنشنز به په دې راشي دا یو فیملی ده دا په عربو کې مو او دا اوس هم الحمدلله زمونږ هم دي خو دویم نمبر داو په هغې کې چې یو زنانه به د 1 نه واله د 9 پورې نه 9 نه به زیات نه او د 1 نه به کم نه دا خاوندان به یې د هغې دا په هغې کې و چې کله رسول الله صلم راغی دا خو اوپن و مونږ وایو که نه چې دا قدامت پرستی هلکه مونږ ماډرن دا ماډرن ډېر قدامت پرستی ځکه چې رسول الله صلم په زمانه کې چې د نکاح یوه طریقه دا وه چې د یوې زنانې به 9 خاوندان و نو هغه 9 خاوندان نو چې بچی به وشو نو بیا به هغې فیصله کول چې دا د چا نه دی او دا الاوډ دا قانوني و او بل طرف ته چې د هغې کوم دغه و دا بل طریقه دا وه چې لکه په دې خپلو کور باندې به یې جنډه لګولې وه چې آی ایم اوپن زه د هر چا دپاره کولاو یم نو هر څومره خلق چې به راتو د هغې سره به جنسي تعلق ساتو نو اوس زموږ دا سیکس شاپس چې دي په دې دغو کې هغه هم ځای مونږ ته پښتو کې چکلې وایو چېرې دا دي ما په خیال په کراچۍ کې بازار هم ورته جونه مارکیټ وی
نو ته چې اوس کم کار کوې نو دا په هغې وخت کې وو نو په هغې کې چې به وړوکی وشو نو هغې له به یې قافیه شناس راوستو نو هغه به دغه خلق په دې قافیې کې ډېر تکړه چې دا پوندې د چا د پوندې په شان دی او دا مخ د چا د مخ په شان دی نو به یې دا رتلاني نه دی دا په هغې وخت کې نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی بل پکې بله دا وه چې د میرې مور سره نکاح جایز و دا د هغې د قانون او بله دا ده چې په یک وخت دوه خویندې به سړي په نکاح کې ساتلی شوې او بله دا وه چې خپلې لوڼه به ژوندی ښخولې نو حالات د دې نه ډېر خراب شو که نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک یو تنو نو ورپسې ورسره حضرت خدیجه به ملګرې شوه نو دې خو حضرت ابوبکر صدیق ملګری شو رضی الله تعالی عنه او هغه تقریبا چې 23 سال جدوجهد کاو چې دنیا نه تونو دا تقریبا 5 لاک ته رسېدلو ځکه 1 لاک خو په حج کې نو په کلو کې هم خلق و که نه نو دا جدوجهد هغه کاو یې کې یوازې په یو سر باندې د هغې لپاره هغه چې کومه طریقه استعماله کړې وه د سیرت نه به هغه معلومه کې و یو خبر هغه دا کړې وه چې کله به حالات خرابېدل نو بس کول به یې نه لکه اول کې هغه چې روټۍ وکړه الله ورته ویل وانذر عشیرتک الاقربین جو ابولهب ورانی وکړو چې ورانی وکړو نو هغه داسې چې بس یې کړل خو حضرت علي رضی الله عنه ته یې چې بله ډوټۍ وکړه او په روټۍ کې هغه خپله خبره هغوی ته ورسوله او چې په هغې ونه شوه او الله ورته چې فصدع بما تؤمر اوس ته برسریام اعلان وکړه جو بس یې نه کړل چې خفه شو هلته وختو اعلان یې وکړو چې ابولهب پسې راغی چې تبا لکه تا خدای داسې کا تا الاغه بلاغه دې له موږ راغوښتلي وو نو الله هغې جواب ورکړو چې تبت یدا ابي لهب وتب الله ستا په شا دی هغه راسره امداد کوي خو بس یې نه کړل د هغې نه پس چې کله هغه بیا ډېر سخت شو نو بیا خپلو ملګرو ته وایي چې تاسو حبشې ته ځئ خو بس یې نه کړل د هغې نه پس چې کله هغې بایکاټ وکړو پیک ته ورسېدل نو هغه په شاه ابي طالب کې جیل کړل او خوراک مراک ورته نه تو دا یو صحابي د خبرې نه پته ولګوه هغاسې والنټیرلی تللی و د دې سره خوشحاله و حالانکې هغه دې د کم نسب خلاف چې وینا کړې وه پکې نه و د دې نسب سره به زمونږ غم خادي نه وي په دې به څوک څه خرڅۍ اخلي نه دې ته به څوک په لارې کې غږ نه کوي نو ابو طالب زوره سختي تېره کړه ځان سره دا ټول کسان بوتلل نه یو صحابي و چې موږ ډېر وږي شو او ما ته روټۍ نه میلاوېده زه په یو ځای په ځمکه کېناستم هلته یو کلک شی ما ولیدو ما چې وکتو نو هغه د اوښ سرمن وه ما راواغسته هغه ما په اوبو کې خوشته کړه او بیا ما وخوړه دا کار لږ نه 3 کاله و او د هغې نه پس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بس یې نه کړل چې راووته بیا لېږي چې وی چېرې دلته کار نه کېږي جو طایف ته لاړ په طایف کې سره هغه وشو چې اړو د چا سره شوي نه دي نو طایف نه چې واپس راتو نه ملګری ورته وایي زید ابن حارثه وایي د خدای رسوله دا به څنګه نو حضرت ورته ډېره ښکلې تسلي ورکوي هغه ورته وایي خدای پاک په خپل دین غالب کړي او حوصله یې بینله او چې کله په طایف کې ډېر زیات وکړېدو نو الله ورته چې اوس د باندې چکر لګوم جو معراج لی بره بوتو په معراج کې به ښه ریلیکس شوی چې د الله سره ملاقات وشي او خوږې خوږې خبرې وشوي هلته ولا د هغه ځای نه مونځ ورکو او د صورت بقره د اخري ایتونه لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا یې وله ورکړه دا تحفه ځان سره راوړه او چې کار ونه شو نو اوس دلته کار نه کېږي زه چې مدینې ته لاړ شو مدینې ته هجرت وکړو خو بس کول خو نه او په مدینه کې خپل کار جاری ساتو ډېرې دې غاړې ته نه قلارېدو چې نه قلارېدو نو هغه هلته کې چې کومې طریقې وی ټولې استعمال کړي نو الله ورته 3 طریقې ښولې وې ان الذین آمنو جو 14 کارې د ایمان محنت وکړو نو ورپسې څه شی دی وهاجرو جو هجرت یې وکړو مدینې ته نو برسې وجاهدوا فی سبیل الله جو هلته څه بدرو احدو خندقو جو په بدر کې هغه یو کس لیکلي د سویډن یو دغه دی وایي چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې لیکلي نیګیټیو چېرې دی چې لاړ شو مدینې ته نو غریب و نو سخوونه نو ډاکې به یې کولې نعوذ بالله نو ویل که ډاکو ته څه ضرورت و هغه چې لاړ شو نو په ورتله سره خو ماماګانو کره لاړ بنو نجار او دا ماماګانې ښه مالدارو نو هغې خو ترې زارېدو سعد بن عباده یو صحابي دی دومره مالدارو چې اتیا کسه په صفه کې طالبانو وی دا به ټول زما میلمانه وي او کور یې وینا کړې وه چې رسول الله له به روزانه څه لیږئ او خلقو په خپلو باغونو باندې غونه کې د ځای په ځای ونې د کجوري ونې ټاکلې وې چې دا د رسول الله وسلم او د هغې هغه آمدني به هغه کره تله ځکه خو حضرت عایشه به وایي چې ډېرې ورځې به وشوې زموږ په کور کې به صرف کجوره وه او موږ به څه نه بل کړی اور به هم نه بل کړی نه هغه ته ډاکې څه ضرورت و دا خو یو نیم کال 2 نیم کاله پس څه چلو جنګ بدر ونه شو په جنګ بدر کې چې ته اویا دغه کړل پرېویستل نو مالي غنیمت په نه راغلی
لږې ورځې پچې جنګ احد و یو دغه و مریق نوم کو څه نوم یهودي و ډېر مالدار و مسلمان شوی هغه وایي چې که زه شهید شم زما را جایداد ټول په رسول الله پسې ولیکئ مالی طور خو هغه ته هېڅ مشکلات نه و چې هغې ته ډاکو کوم ضرورت و چې ته وایي هغه خو ترې ځانېدل نو مالی طور باندې هم هغه نو زما ستا دپاره پکې دا سبق دی چې که حالات خراب دي خو لکه دومره خراب نه دي لکه هلته چې خراب وو څه چې دی ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة تاسو به خپل کار کوئ د پاکستان حالت به هم خرابي انډیا به رتم برني او امریکا هم خرابي اوس هسې یو ما چې کوم دغه کتو الله دې کړي چې دروغ شي خو وایي چې د امریکې پروګرام دا دی چې د عمران خان نه پس په تاسو بلاول راولي دیو جنک تاسو لیدلی نه بلاول چې تللی همدله ډېر ریسپیکټ ورکړی شو او اوس په دې ټرانسجنډر کې په دې پلیت قانون کې ډېر رول د هغو دی فرحت الله بابر د هغو دی نوید قمر د هغو دی هغې ښځې نه څه نوم دی یو پکې مزاري دا هغې دي او هغه اوس هم هغې اډو دا مخصوصي نه چې دا کار ګینې غلط شوی دا د صد نه راوتی و دا شی نو لکه د خدای شکر به ادا کوو چې مونږ خو په پی ډي ایم کې چې وې نو ډېر به کوستر کوو چې خدای پاکه مونږ د دې خلقو سره یو نو هغه بیا تاسو اورېدلي داسې په دې پریس کې چې بلاول نے بہت پرفارمنس اچھی دکھائی اور اس نے ہمارے دوستوں کو پھر اکٹھا کیا دا ولې د امریکې اوس پروګرام دا دی چې بلاول باندې لاس دی چې هغه د پاکستان نیکس وزیر اعظم او د ده نه پاس به بیا شاید چې ملاله راولي ملاله هم دقیقه تیاره کړې او چې په هیڅ طریقه باندې جماعت او تحریک او د سراج الحق ګروپ یو کس چرته رانشي دا مقابله ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابولهب کوله او زمونږ سره به امریکا او برطانیه او اسرائیل او انډیا کوي او څنګه چې هغې ګټلې وه الله به موږ له هم ګټه راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین